ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو، نن یوې خاص او بهترینې وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. وظیفه محترم او ډیره زیاته اسانه وظیفه ده او د هر مهم او د هر مشکل دپاره ښکلې وظیفه ده محترمو. او سحر او ماښام د دا وظیفه صرف 11 مرتبه دا وظیفه ده. هر رنګه حاجت وي ستاسو، مقصد وي ستاسو، یو مهم وي، یو کار هم شروع کړی وي، هغې کې تاسو د دشواري وي، هغه کار پوره کیږي. نو محترمو انشاءالله د قرآن یو آیات، د قرآن یو اسان آیات درته ښایمه، اسان، بالکل اسان، چې انشاءالله د هغې د برکته به الله جل شانه ستاسو هر رنګه مسله، هر رنګه مهم کې به راته کامیابي، هر رنګه مشکل کې به راته اسانتیا او هر رنګ حاجت پوره کېدو دپاره محترمو دا زبردسته وظیفه ده. نو که غواړئ، قرآن خو پخپله یو معجزه ده، د الله تعالی کلام دی، کلام الله ورته ویلی شوی دی. نو چې کوم څیز ته د الله تعالی خبرې وویلی شي، د الله تعالی کلام ورته وویلی شي محترمو، او دا آیات داسې دی محترمو چې دی ته دا د الله تعالی د کلام حصه ده. او الله چې کومې خبرې کړي نو هغه هر څه کیدی شي محترمو، هغې کې شک نشي کیدی، هغه دروغ نشي ګڼلی. دنیا ځمکه ورانیدی شي لیکن د الله جل شانه په کلام کې خبرې قطعا نشي کیدلی. یعنی د هر حاجت او د هر مشکل دپاره دا وظیفه تاسو وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترم عزتمند مسلمانانو او هغه مسافرو چې کوم بهر وطنونو کې یا پاکستان کې ژوند تیري، الله تعالی دې ورته اوږده زندګي د عافیت د صحت والا ورکړي. هغه زما وروڼه خویندې چې نکاحګانې نه دي شوي، الله جل شانه دې ورته بهترین بیبیانې او بهترین خاوندان ورکړي. او الله جل شانه د ټولو مؤمنانو مسلمانانو تمام په تمام حاجتونه د خپلو هغې دربار نه پوره کړي. هغې خزانو د الله جل شانه پوره کړي کومې چې هغې کې د کمیدو گنجایش نشته. محترمو نن چې زمونږ کومه وظیفه ده نو د هر مهم او مشکل دپاره وظیفه ده، سحر او ماښام ده. 11 پیرې څه ګران نه ده، دا تاسو راونیسئ انشاءالله چې لږو ورځو کې به انشاءالله ستاسو حاجت الله جل شانه پوره کړي. ګوره قرآن د الله تعالی کتاب دی او دې ته حدیث مبارکو کې کلام الله ویلی شي، یعنې د الله تعالی خبرې. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه محترمو، الله جل شانه یو کم 100 پیرې په خوب کې لیدلی و، الله یې لیدلی و، یو کم 100 پیرې. خو دوی وی چې کله په 100مه پیره الله زه وینم نو الله نه به زه تپوس کوم چې مالک الله تا ته انسان په کومې خبرې ډېر نږدې کیږي، په کوم عمل باندې نږدې کیږي. نو کله چې انسان الله جل شانه ته نږدې شي نو بیا هره خبره د هغه منلی کیږي. نو کله چې په 100مه پیره باندې الله جل شانه په خوب کې ولیده نو هغه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته فرمایي، عرض کوي مالک الله تا ته انسان په کم یو عمل ډېر زیات نږدې کیږي، په کمې خبرې نږدې کیږي؟ الله جل شانه ته وفرمیل یا احمد کلام الله، یعنی قرآن مجید باندې ماته انسان نږدې کیږي. نو بیا ته امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه پوښتنه کوي مالک الله کو دا قرآن په سمج سره وي، په پوهې سره وي، کو بغیر په پوهې سره وي، یعنې په ناظره سره وي، په ترجمه سره وي، په تفسیر سره وي، کو څنګه په ټکو باندې وي، الله څنګه وي؟ الله جل شانه ته فرمیل کو دا په فهم سره وي، فهم او غیر فهم، دا کو په مطلب په پوهه سره وي، بغیر پوهې وي، په ناظره وي، په ټکو باندې وي، په هره طریقه باندې چې انسان کلام وي زما قرآن لولي دا انسان ماته ډېر زیات نږدې کیږي. محترمو موږ د دنیا بادشاهانو ته ځان نږدې کوو، د دنیا امنیګانو ایفیګانو ته ځان نږدې کوو، د دنیا سرمایهدارو ته ځان نږدې کوو، لیکن موږ د الله جل شانه نن لرې یو، ځکه زموږ حاجتونه نه پوره. کله چې انسان د الله تعالی قریب شي او الله ته انسان ور روان شي، الله تعالی فرمایي زه ورته په منډه باندې ورځم. محترمو الله تعالی ذات نه غواړئ، الله جل شانه داسې یو ذات دی چې هر بنده سره محبت کوي بغیر د څه لالچه. نو دا آیات په هم تاسو وایئ، کو په پوهې سره وایئ، کو بغیر پوهې سره وایئ، کو په ټکو باندې وایئ، کو په ناظره باندې وایئ، کو په یادو یادوئ، هرې طریقې چې تاسو ته اساني دا آیات محترمو خپل کوئ. سحر مونځ نه پس به 11 پیرې وایئ، ماښام مونځ نه پس به 11 پیرې وایئ، بس صرف 11 پیرې.
او دا به تاسو محترمو جاري ساتئ. ځکه کله چې یو بیماري په انسان کې ولګي یا تبه ورته ولګي د هغې دپاره ټسټونه کوي، بیماري معلوموي محترمو، نو هغه بیماري ښه شي. یو خو د دې د حاجت پوره کېدو دپاره به تاسو ټول ګناهونه پرېږدوئ. کم ګناهونه چې تاسو کوئ د الله تعالی د ناراض کېدو سبب ګرځي هغه به ټول پرېښوئ. نامحرمو سره خبرې صحیح شوه، دغه رنګې میسیجونه، دغه رنګې محترمو شوي درنه توبه استغفار وکړو. پردو سړو ته کتل، ښځې پردو سړو ته ګوري، سړي پردې ښځو ته ګوري، دا ټول ګناهونه پرېږدئ. دا د ټول نه غټه ګناه ده چې ورته موږ د سره ګناه نه وایو. پردو ښځو ته کتل، پردو سړو ته، دا د ټول نه عظیمه ګناه ده، ځکه ګناه د دې ځای نه شروع کېږي. ته یو جنۍ ته وګورئ، تا ورسره بیا محبت پیدا شي، بیا ورو خبره لاړه شي هغې سره. ته محترمو ټول ګناهونه پرېږدئ او 5 وخته لمونځ دې وظیفې سره شروع کړئ. انشاءالله زه تاسو له دا د الله تعالی په فضل سره دا خبره راته کوم په یقین سره چې الله تعالی به ستاسو په یو څو ورځو کې د دې آیات مبارکه سره هر رنګه حاجت تاسو الله جل شانه پوره کړي. اوس هغې آیات طرف ته ځو چې هغه آیات کم دی محترمو، نو هغه به تاسو ته انشاءالله په سکرین باندې هم ښکارېږي. الله جل شانه د کلام حصه ده، تاسو ورته غوږ شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دقه یو آیات دی محترمو. سهار مونږ نه پس 11 پیرې، ماښام مونږ نه پس 11 پیرې جاري ساتئ، ځکه پیناډال ګولۍ به هم 2-3 ورځې جاري ساتي، دا د تبې علاج به هم جاري ساتي. نو کم از کم تاسو په خوله کې مه زرغونوئ. داسې مه وایئ چې په یو ورځ کې زما حاجت پوره شي. کم از کم دا یو څو ورځې مسلسل وکئ. انشاء الله العزیز الله جل شانه نه پوره امید دی، پوره عزم دی. دعا چې غواړو او دا وظیفه چې کوو، نو زړه، ژبه، دماغ دا غونډ یو ځای ته راولو چې الله تعالی دا کلام زه لولم او په دې به الله تعالی زما شفا ګرځي، زما د حاجت دپاره به دا مشکل کشا ګرځي. انشاء الله دغه طریقې سره دا وظیفه تاسو شروع کړئ. موږ هم دعاګانې تاسو ته کوو د الله ته رضا دپاره، تاسو موږ ته دعاګانې کوئ د الله تعالی د رضا دپاره. الله جل شانه هم خوشحاله او آباد ساته. روزانه موږ ختمونه هم کوو. موږ ټولو مسلمانانو ته د الله تعالی د رضا دپاره دعاګانې کوو چې الله تعالی د ټولو مسلمانانو تمام حاجتونه پوره کړي. مسافرو ته پکې هم خصوصي دعاګانې کوو بغیر د څه لالچ. الحمدلله په مدرسه کې ورته کوو، ماشومان ختمونه کوي، سورة رحمان، سورة یاسین، سورة مزمل روزانه ختمونه کیږي. الله جل شانه دې ستاسو په حق کې، زموږ په حق کې، د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په حق کې دا ختمونه په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.